الله په مازیګر باندې قسم ولې خوري؟ نو په زمانو کې بهترینه زمانہ دا د مازیګر زمانہ ده او په منظورو کې بهترین منځ په اعتبار د مضبوطو اعمالو سره دا د مازیګر منځ دی. ځکه قرآن کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. د اوسطا مراد منځنی منځ دی چې مازیګر ته مراد دی، بلکې د دې په باره کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د مازیګر وخت او د مازیګر منځ داسې دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من فاتته الصلاة العصر فکأنما اطر ماله واهله. نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان نه د مازیګر منځ پاتې شو داسې شو چې د ده په کور کې ټول انسانان مړه شو او د ده ټول مال غرق شو. علامه ابن قیم رحمت الله علیه الروح کې یو واقعه نقل کړې ده و یو کورنۍ و ډېره بزرګه کورنۍ وه، ډېره باحیا باپرده کورنۍ وه. پکې یو سړی یو پکې ښځه وه، ښځه خاوند یو یې زوی و یو یې لور وه. زمانه تېرېده، والد صاحب وفات شو، څه وخت پسې خور وفات شوه، د دې هلک خور وفات شوه. وایي چې کله قبر ته لاړه کفن دفن وشو او دې را واپس شو، د هغې زنانه د هغې جینۍ د قبر نه د اور غرغنډې ختې. وایي دا نوجوان جذباتو کې راغی او کور ته راغی، د کاش نه توره رسلې وه. مور ته یې ویې مورې سر بدله وه، وایه زما دې خور داسې څه بد عمل کړ د دې قبر نه د اور غرغنډې ختې. پته ولګېده د دې اعمال بد وو او د دې د بدو اعمالو موږ ته پته نه لګېده. ته په کور کې زنانو ته د زنانو پته لګېږي. وایه زما دې خور چېرته په زندګۍ کې زموږ مخ خو نه دی تور کړی، دې چېرته بدکاري خو نه ده کړې، دې څه داسې بد عمل کړی دی چې د دې د قبر نه غرغنډې وتې. زما محترم وایي دا مورې پوه شوه چې د دې هلک والد صاحب وفات شوي دی، خور یې وفات شوه، صدمه ورته رسېدلې ده، دماغو کې فرق راغلی دی. دا ورته وایي بچیه خیر د مرګ حق دی، دا به راځي، یو زمانه به راځي چې زه به هم نه یم او ته به هم نه یې. خیر د حوصله مه بېله. دا زوی ورته جواب کې وایي مورې ما ته پته ده چې مرګ حق دی، ما ته پته ده د مرګ نه خلاصي نشته، پته ده. قرآن کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، داسې نفس نشته چې د مرګ والا ذایقه به نه څکي. ما ته پته ده، لیکن دا خبره ده نو جذباتي فیصلې باندې نه کړو. وایه زموږ د خور څه عمل داسې و؟ دا مور ورته جواب کې وایي بچیه ستا خور باحیا خور وه، ستا خور پردې والا خور وه، ستا خور داسې خور وه چې دې پردې سړی نه لیدلی، دې د کور نه بار قدم نه دی ایښی، پردې سړي ستا د خور ویښته نه دي لیدلی. ها یو وخت داسې و، یو کار په دې کې داسې و چې دې به پنځ وخته منځونه کول، منځونه به یې کول، لیکن یو کار پکې داسې و چې منځونه به یې لیټ وخت کې کول، لمونځ به ترې لیټ وخت کې کېده، لمونځ به ترې قضا کېدل نه، لیکن د مستحب اوقاتو نه به یې لمونځ لیټ وخت کې کو. د هغې وجې نه دې باندې عذاب چلېده. علما کرام فرمایي کوم انسان چې لمونځ په لیټ وخت کې کوي د هغه باندې عذاب قبر چلېږي. وایه چې انسان مجبوری د څه حال دی. زما محترم عذاب ته ځکه چلېده چې لمونځ یې لیټ وخت کې کوو.